نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس دیر انتہائی معزز و مکرم علماء کرام دا مسلک اہل سنت والجماعت دا ختم نبوت شہدایانو ما سرازو من مہمان مکرم ہر دل عزیز شخصیت او دا زمک بسر نن زمون دا اکابرینو علماء دیوبند یو نمونہ حضرت مولانا فیاض الکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما دے دا زمون دا ٹھولو پا شریک بانے ملما دے زخبر مگر چے ثوابین ایم خمالگری عموماً ما تا نسبت دا مردان کئی او حضرت هم دلتا دی ذلہ کی راغل ملمہ دے منگ دا پارا مکرم دے لیکن زم مجبوراً دا دین مخ کے خبر استاسو گوش گزار کوم دو تم ٹیمون دی مخ کے سو سوزایا ما تم یو اگت سفر مخی تا پروت تے
خود ملګرو دې کاوش ته چې ګورم دې محنت ته ګورم ورکوټي خو زمونږ اسې مستوطن عزیز پاکستان چې کومې خطې ته ورځي زمونږ په صوبه کې هر ماشوم الحمدلله د قرآن کریم داعی د دې علماو په برکت جوړ شو. لیکن ما ته نن ډېره خوشحالي چې دا هغه په دې وجه باندې دا چې دې ځای مې یعنی مشران چې د بلوغ نه بعد په دې عمر کې په جوانۍ کې الله غولا دا یو عزت او شرف ورکړو چې قرآن کریم ته کېنول. ما ته په دې باندې ډېره زیاته خوشحالي ده. د علماو ته بار بار مبارکباد ورکوم او ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې چې زمونږ ماشومان خو اسم د مور او پلار الحمدلله په دې نن دور کې په ذهن کې دا خبره پرته چې زما بچی به ما جنت ته بوزي خو چې د قرآن والو سره کینی. عزیزانو نن دور کې زمونږ ستاسو ذهنونه اگر چې یورپ داغي معاشري چار چاپیرنه د امریکا شیطانت په نور دنیا کې د نورو کفارو دغه شیطانت او انټرنیټ په ذریعہ باندې زمونږ استادو ذهنونه هغه د دین طرف نه بل طرف ته اړي. لیکن داغي باوجود نن ما ته تاسو په دې خطه کې داسې کور نشي خوله چې باغې کې پلار سحر را پاسي یا مور سحر را وی خشي وړمبنه غم اغي سردا نوي چې زما بچي قرآن لتلې دی او کنه دی تلې. نن الحمدلله د دې علماو په برکت باندې په هر کور کې هر زنانه وې زما بچي قرآن لاړو زبر داغه په وجه باندې جنت تزم. هر پلار وې زما بچي قرآن لاړو او دا مور او پلارم په دې باندې خپوي دي چې کله بچي مونږ جمعات تراولې غلو د مدرسې تمراولې غلو نو دې په امن باندې شو په اعتبار د اخلاق سره، دې په امن باندې شو په اعتبار د کردار سره، دې په امن باندې شو په اعتبار د وجود سره. دا هر چاته علم دی چې مدرسه او جماعت دا د امن ځای دی. مونږ بچي دلته ولېږلو دې په امن باندې وي. لیکن عزیزانو په دې نن دور کې که زمونږ مشران ما بل ورځ کتل یو مدرسه کې د 80 سال یو باباو هغه قرآن کریم یاد کړو. بل باباو پرون یو مدرسه کې هغه چې ونو داغه تقریبا 70 سالو کتابونه هغه وي. دا سم ډیرو ځایونو کې وکتل په ناظره باندې خو الحمدلله په دینن دور کې د علماو په برکت باندې او د خلکو دین طرف ته شغف په وجه باندې نن الحمدلله په هر ځای کې بچي مشر ځوان بلکې دای لاسه کې په یونیورسيټو کې په کالجونو کې نن زمونږ عبدالولي خان یونیورسيټي ته صرف وګوره چې پاغي کې کم نظام د حکومت وخت طرف نه دی. هغه خدا دې چې خزي او نر دې دا ګډ وډ چې دی دا د قلو بیږي. بیا د هغه باوجود په دغه یونیورسيټي کې دا پابندي و چې دې تبع عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت والدن ناراضي چا سره به ختم نبوت په موضوع خبره نه کوي. لیکن نن لاړ شه په دغه یونیورسيټي کې درته څومره پروفیسورانو خیم څومره لیکچرران درته وخیم څومره سټوډنټان درته وخیم چې د ختم نبوت په نوم باندې ځان شیندلو ته تیار دي. نن عزیزانو په یونیورسيټي کې یو ځل NGO والا راغلل هغه د ختم نبوت په عقیده باندې اعتراضات شروع کړل. ختم نبوت عقیده پامال کولو د خلکو په ځهانو کې کوشش چالو کړو. لیکن الحمدلله په یونیورسيټي کې یو جنې ورته پاسې ده کوېسچن در کوېسچن هغه سوال کوي هغه جواب نشي ورکوله. هغه وای دا سوالات خو تاسو زموږ ذهن کې واچول تاسو د ختم نبوت په موضوع باندې د سوالاتو کولو ناکامه جسارت کړې دي. زه دا غي جواب در کوم زه سوال کوم چا جواب ورنکړې شو جنې ته وای کینا تب سوالات نه کې هغه جنې ورته وای زه سوالات کوم دي سوالات وکړل ما ته لیکچر کوي او زما سوال دې ما په سوال باندې پوهه کې ما ته د جواب دلیل سره راکې. لیکن یو سړی جواب ورنکړې شو ټول د دې یونیورسيټي نه او تختیدل چې معلومات کېدل یو جنې ده. لیکن د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشرانو سره رابطه ده د بوکس مطالعه کوي هغه مطالعه په زور باندې غد ختم نبوت په عقیده باندې پوهیدا هغه د محمد رسول الله په ناموس باندې پوهیدا دا غي په برکت باندې په یونیورسيټي کې الله انقلاب راوستو.
نن دې ځای کې مو ګورئ دا علماء کرام تشریف فرما دي زمونږ بچو ته وګورئ 11 کسانو قرآن کریم ویلې دی په دې کې 9 چې دي هغه ماشومان دي 2 پکې لوی عمر والے دي او په دې لوی عمر کې الله غیله چې قرآن ورکولو دا د الله په هغې باندې فضل او احسان دی یقینو کې عزیزانو مونږ چې کله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه را یاد کو دا قرآن کریم څومره په تکلیف باندې مونږ ته راغلی دی څومره مشقتونه برداشت شوي دي زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې لکه څنګه مونږ نن ګورو مونږ یو محلې ته رادننه شو یو کلي ته راغلو پرون یو ځای ته لاړو بل ورځ بل ځای ته لاړو هره ورځ 5 شپږ ځایو ته حاضرېږو کم ځای ته چې ځو یقینو کې د دې خلکو سره ګلونه دا خلک په انتظار ولاړي دا خلک په لاینونو کې ولاړي چې سلام وکړو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره په تکلیف دا دین راوړی دی چې زما پیغمبر تم دغه سلاین کې خلک ولاړو په طائف کې لیکن چې زما پیغمبر په قدم کې خودو هغې سره به کاڼې وو هغه خپې له به ورله کاڼې راوبغولو دین دومره په اسانه نه دی راغلی نن موږ یو ځای ته ورشو خلک سیرې اچوي نن مونږ یو ځای ته ځو خلک استقبال کوي نارې وایي نن مونږ یو ځای ته ځو خلک چغې وایي نارې وایي خوشحالي کوي د خوشحالۍ هغه حقیقت دا دی چې حدود یې پامال کړي دې حده پورې خوشحالي کوي دې حده پورې محبت ساتي لیکن عزیزانو سوچ وکئ مونږ بل ورځ یو علاقه باندې راتېرېدو بره دې غرونو کې چولګرام نه بره په دغه اطرافو طلبا ډېر زیات په منډو او په موټر سایکلو باندې جلوس یې ایستی و یقینو کې 2-3 طلبا موټر سایکل وجنګېدې پر غړېدو هغه غر نه را روان دي چې بیا را پاسېدل هماغه موټر سایکل یې راوچتې کړې بیا په خوشحالو منډې وهي ما ځان سره سوچ کولو ما وی زمونږ پیغمبر څومره په تکلیف مونږ ته دا قرآن را رسولی دی زما پیغمبر تم طائف کې خلک ولاړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قدم داسې ږدي هغې غټ کاڼې راوچتې دي خپې ورله رابغی تر دې حده چې زما د پیغمبر د خپو نه وینې روانې شوې ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه چې کله خاتم الانبیاء باندې په ابتدا کې ایمان راوړو حضرت ابو ذر وای د خلکو سره وای پلاس کې د زناور وډوکیو او ګټي ور سره وای زما په بدن کې ځای نه کتو خو غاډو کې به را بغولو ګټه به را بغولا او ګناي سو صرف بیت الله کې ودرېدو چې والا انی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صرف یو ناره والا چې شهادت کوم چې الله یو دی ز شهادت کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بندا او پیغمبر دی ابو ذر غفاری وای خلق دومره او عالم وای نږدې وا چې مرګ لروانو مړې دما په دغه وخت کې حضرت عباس اغملا ایمان نو راوړې زما د پاس سملاستو خلقو ته چغې والی چې د مکه خلقو د قریشو سردارانو سوچم کړې دې دا څوک دې چې تاسو پر باندې کړې دي اے ظالمانو دا خو هغه علاقې د بنو غفار سړې دې سبب تاسو یمن ته ځئ شام ته ځئ تجارت لا پلار کې بعد د قبیله در تر رکاوټ جوړیږي وای په دې وجه باندې هغه خلقو زپرې خدما سوچو کې تاسو زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي جعفر طیار نه تاسو کا د موتا مقام دی حضرت جعفر طیار رضی الله عنه دا سید وخت یو ټوکړه راغسته دا خلی ته دن کې ټول ورځ خوراک نه دکړې اچانک आवाज راغی چې مشرکینو بل حمله وکړه جعفر طیار چغوالا اے زما ملګرو قسم به دې پر عبد کعبی وی د دې غرد خوانا ماتا د دې غرد خوانا د جنت بوی را روان دی ورمنډې کړه خلک هغه وخت دغه صفات شو په دې حالاتو کې شهادت جام نوش کړو زما د پیغمبر یو صحابي ته وګورا حضرت بلال او خبیب خپل مینس کې خبرې کوي بلال وای ما دومره تکلیف برداشت کړې ده خلکو بد خپې نو نیولم د مکه په لارو کې بیرا کاګلم لاسو کې بیرا لمی خونه ټکوال پخپو کې بیرا لمی خونه ټکوال بدن رالا زری کړو
انگار بے راتا کی خودو دا پاس بے پی سملو لما پسینہ بے رالا دو منا گٹان کی خودل حضرت خبیب ورطوی بلالا ستا بس تکلیفی کمی سے اویستوی زمام لاتا و گورا دا دوارو جگڑا پا دی باندی دا چه ماتا تکلیف زیاد رسیدل دے بلوی ماتا زیاد رسیدل دے دا بل ملائی چه وکتا نپیر گناہ کاری نپملا باندی سرمنخ کاری نغوخ کاری بلکہ ٹول املا صرف سپین سپین اڈو کی خکاری زبیر بن عوام نا تاوسو کا دن سنگرا رسیدل دے حضرت زبیر وی تو کالو پا عمر کی ایمان راوڑو وی تربا پا قالین کے بنکڑم پلار میں نو ترپا قالین کے بنکڑم قالین بے پور باندی کے خودو اگی کی چبا سمراغا تپش رات لو زبے گرمولم مال بے وجود دا سے دن نو خٹکولو بیا چکلا داغ بدنو کتیشو پا بدن باندی دا سے زینو چید توریوار پاگی باندی نو شوے زما استا بچے مدرسے ترا روان دے نہ پلار ورت سوک غنیگ دی نہ پی سوک دکانی گزار گئی پا امن سر راغے زکا جدا تکلیف اول زما پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرے دے عداس وی چکلا مالا وی اتبا دانگرو یو کنچا راگڑا شیبم را لراگڑا وی چلاڑ شادا سڑے خلقو ڈیرو اوالو خلقو بکانو باندی ہوئیشتوخ پی ورل ټولی سوره کړي د بدن نه ویني رواني دي لاړ شادل د انګورو دا غونچ ورکا چلګارام ورته ملاوشي خاتم الانبیاء لا عداس فاتراغه عداس وی چې ما د مخ تو قتل ما وی چې دل الله کوم قات ور کړي دې کوم مرتبه ور کړي دا د بل چا نخکاری ما ورته وی چې د الله بندا تو ما ته ډیر بل شان خله لګي وای ما ته وی چې عداس ته د کم ځای ما ورته وی چې د نینوان راغلم ارشاد یو فرمایلو پنینوا کې زمونږ یو رو یونس دا غنمو علیه الصلاۃ والسلام دا غمن قبدونه رات شروع کړل عداس وای ما ورتوي چې نن دور کې چاچی د تیرو انبیاو نمونه واغستل او تا چې څومره حالات معلوم دي دین معلومیږي چې د پیغمبر نه علاوه بل څوک نشي کېده وای سبحان الله سم پچغا باندے ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ ذرا اور بھی بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ حضرت عداس دغ وخلا ایمان ندراوڑے زرید محمد الرسول اللہ لاس پونیول لاس اخکل کڑل پتندی باندے ورلا بوسا ورکڑا آخوانا اتبا گوری شیبا گوری اتبا خپل ملگری توئی شیبا توئی چستا غلام خو دی جادوگر پلاس باندے گویا ستا غلام ہم باندے ستا غلام باندے ہم جادو کڑو اگا خم دا غلاسو نخکلے تندی خکلے عداس تے آواز اکڑو اتا ساتھی سڑی در تسوی اگر توی ماتے خسن دی ویلی لیکن اے مالکانو زخو غلامم لیکن حق بیان در تکول خوارم وی زمادے پر عبد کعبے باندے قسم وی نند کائنات پدی صفاستے باندے پدی سرزمین باندے ددنلوی سڑے کائنات کی بل نشتا محمد الرسول اللہ باندی ایمان روڑو خاتم الانبیاء ابو ذر چی دی امام الانبیاء ملاقات لتلے دے سمرہ مشقتنو باندی تلے دے سمرہ تکلیفاتو باندی تلے دے دریو رسید مکی پکلو کی گرزی ریگستانوں کی گرزی پہاڑوں میں پھر رہا ہے کبھی دروں میں گزر رہا ہے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا محمد الرسول اللہ کون ہے دل میں ڈر ہے اگر میں نے پیغمبر کا نام لیا کسی نے پیغمبر کو پہچان لیا تو پیغمبر کو نقصان پہنچائیں گے یو یو گلے کی گرزی ماخام راگے بیت اللہ کی سملاستو التا علی المرتضی اولی دو
چې او ملما راغله د بیت الله کی ود دے علی المرتضی ور پس راغه ملما دل تسکه راز زما کور کې به ملما شي ملما ور سره کور تلاړو علی نے मेहमान के चेहरे को देखा मेहमान ने अली के चेहरे पे नजर जमाई लेकिन एक पे भी जुर्रत नहीं अली इसलिए नहीं पूछ रहा अगर मेहमान को मेरे पैगंबर का पता चल जाए ऐसा न हो मेरे पैगंबर के लिए ये जासूस बन के आया हो मेरे पैगंबर को नुकसान पहुंचा दे पर अली उल मुर्तजा को ये डर है लेकिन अबू जर को डर है अगर मैंने मेजबान से पूछ लिया और इसने पैगंबर को पहचान लिया ये भी नुकसान पहुंचाएगा मिलमम हैरान दे मेजबान हैरान दे मिलमम वही कमान वागस्तो दे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तकलीफ रसई मेजबान वही कमान वागस्तो दा मिलमबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ता नुकसान रसई मकसद भी एक अदाए भी एक तमन्नाए भी एक आरज़ुए भी एक पर एक की जुबान से बात नहीं निकल सकती सुभान अल्लाह नदा अली दे जबिना अल्फाजु दी नदा अबू जर दे जबिना अल्फाजु दी द्वारा यौ बल तगूरी लेकिन अल्फाज निशिवेले हत्ता के टोलश पते रशवा मेजबान मेहमान के चेहरे को देखता रहा मेहमान मेजबान के चेहरे को देखता रहा पूरी रात गुजर गई एक में भी जुर्रत नहीं हुई कि कोई सवाल पूछे सहर ब्या अबू जर दमकी पर रेगिस्तानों की गर्जी कल गुर्रों की गर्जी कल दर्रों की गर्जी हर तरफ का उगर्जी दो लेकिन चान मालूमात निशिकोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कमी हो दे माखाम ब्या आगा माजरादा ब्या अलीउल मुर्तजा रागे मिलमा बैतुल्लाह की आवाज़ प्रोती सके राजा जमा मिलमा बशी ब्या जान सर बोतलो फिर रात गुजर गई पूरी रात मेहमान के चेहरे को देखते रहे मेहमान मेजबान के चेहरे को देखते रहे एक ने भी नहीं पूछा किस लिए आए हो दूसरे ने नहीं पूछा क्यों आया हूँ सवाल भी नहीं हुआ डर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचेगी ननमंगा दे गले तरागलू मौलाना सेब तपोस को उपकुलाव मठ बांधे तपोस को लेशो हर चाना तपोस को लेशो जुमात कम यहूदे हर चाना तपोस को लेशो मदरसा कम यवदा हर चाना तपोस को लेशो मौलाना सेब सर बसंग मुलाकात उशी पर जमा पैगंबरम दगा से बराजमान दे तशरीफ फरमा दे खलकुता कुरान खई मिलमर आगे दो रोजे दमके पलारो के उगर से दो शपीम दो तेरे लेकिन चाना तपोस निशिकोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्कन कमजे के दे द्रे मौरस शुआ दमकी पलारू की गर्जी गलों की गर्जी हर तरफ था तमाम गलियों को छान मारा तमाम पहाड़ों को छान मारा तमाम दर्रों को छान मारा हर जगह फिर रहे हैं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं पूछ सकते द्रे मशबदा अलीउल मुर्तजा वर बसलाड़ो मिलमा राजा ब्या बाजमा मिलमशी यवाज़ बदी जैसे के चिश्पशवा अलीउल मुर्तजा दी तपूस के मिलमा मकसद दे रात ने दे बयान करे मिलमा वर्तवई का पना राके कदारा सर वाद के चिचा तबहल नवय नो ब्यादर न तपूस को अलीउल मुर्तजा वर्तवई पना भी दे दी अमानत भी दे दी किसी को नहीं बताऊंगा क्यों आए हो मकसद तुम्हारा क्या है चातब महल नवे मकसद दे सदे मिलमा वर्तवई से दे द पार रागले चज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तोलवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुलाकात कमा सुभान अल्लाह हजरत अली मिलमा तौकतल वर्तवई त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुलाकात लरागले औजद पैगंबर मुलाकात लरागले
وې دا 2 شپې د دلته وکړې 3 ورځې د تیرې کړې حل دی ولې نه وي وې زه په تا باندې یریدم چې اسنه تا ته حلوم ته د پیغمبر دشمن ته غته نقصان ورسه علی المرتضی ته وې تارا نه تپوس ولې نه کولو وې ما در نه زکه تپوس نه کولو چې ته د پیغمبر دشمن غته نقصان ورسه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ورته وې بیا ملاقات څنګه کیږي لکه سوچو کې موږ د مولانا سے ملاقات لرازو دا زما د پیغمبر اداګانی دي چې موږ تیرا رسول دي دا زما د پیغمبر د صحابه وغه مهنت دي تابعین وغه مهنت دي ائمه وغه مهنت دي هغه وال ټکول خړل شهیدان شو دا غي بدن زری زری شو دا غي د بدنونو نه پس منګزو باندې دا غي اوس په منګزو باندې بدنونو منګس کړي شو دا غي نه سرمنه په ژوندون باندې وېستې شوې هغه په ژوندون باندې اوس وزول شو نن الحمدلله مونږ ویلې شو چې موږ مسلمانان یو موږ کلاو جمعه تم رازو مدرسې تم رازو ہے سبحان الله علی المرتضی ورته وی ملما ما پسې برا رواني لیکن که بلار باندې ز شکی شم سوک په مونږ باندې شکیان شو زبد او دسماتی په بانا باندې کینم تب نیخ تیریږي ما تب نو درېږي په دې طریقه باندې ملما ابو ذر محمد رسول الله لو رسول ابو ذر وای ما د پیغمبر نه سوال نه کړي ما چې د پیغمبر مخ مبارک تو قتل ما وی چې پروردگارا د زمکه په سر باندې د دنا پاک دامن سړې بل نشي ملاوي دي ما وی پروردگارا د چې دن قوت داوا کړي دا په حق او صداقت باندې مبني دا ما وی پروردگارا ز سوالونه د دن نه کوما لیکن محمد رسول الله چهره طاهر ته چې قتل و اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دین څومره په تکلیف را رسیدلې نن موږ خوشاله کوو او یقینا خوشاله حقدارم یو نن د دې بچو په وجه مونږ ته اندازه ده او زما دعوام ده زما د پیغمبر د حدیث مطابق چې مونږ به جنت ته ځو ان شاء الله مونږ ټول به شریکه جنت ته ځو مونږ د علماء کرامو د دې اکابر په وجه باندې د دې علماء په وجه باندې د دې ملنګانو په وجه باندې د دې پټکو والا په وجه باندې د دې ساده لباس والا په وجه باندې د دې غریبانو ملنګانو په وجه باندې چې ټوله 3000 روپے تنخواه ده باغی کې کورم چلی باغی کې زما استاد بچي د جنت ته پارم تیارې شي سوچو کې خیر ده ز سوي مرشتیاوي ما تنخواه د مولا سړی د 3000 نه راواخلې ما پرون ټل ګنډيري کې خلکو ته خبره کوله بل ورځ می شانګله بشام کې خلکو ته خبره کوله مې ماته د مدرسې د مولوی سیو اکثریت مدارس د 100,000 نه زیاته تنخواه خایش لیکن چا سټرایک نه کړي څوک دې روټ ته نه دی راوتی زما تنخواه 3000 روپے دا او دا قوم را لپیسې نه راکې د قوم 15 وخت امام د جمعې اتوار چټي مې نشتا د اختر چټي مې نشتا روز او شپه د قوم ته ولاړم د دې د هدایت لپاره دعاګانې کوم قوم دعا کوي وی الله ماو بخي زما مور پلارو بخي زما نیانی کو بخي منګلی کې مولوی صاحب د کلی خوا کې هغه به کوي زما اسخر خواخي وبخي ټول دعاګانې خلکو کې لیکن چا دا او وی الله زمونږ د امام صاحب وبخي ویلي دي چا الله زمونږ د مدرسې د استاد چې دی بچو ته سبق وای دی وبخي لیکن مولانا صاحب چې کینی الله وی الله مالم جنت راکې الله د قوم د خلق په دین باندې راولې چې د جنت تطلو والا جوړ شي د موتا ته دعا کوي لیکن موږ ته دعا نه ده کړې چرم نه ده کړې عزیزانو د دو احسان پزان اومنه او در فضل پزان اومنه چې نن قرآن تکینولی او د دې قرآن په برکت به جنت ته ځو ان شاء الله تعالی جنت ته بزو نور وخت نالم فاضل مکرم زموږ ډېر خوږ ملګری د مسلک اهل سنت والجماعت ترجمان د علماء دیوبند د هغه ونی چې کوم قاسم نانوتوی دغه ابياري کړي وا دغه او شاخ الحمدلله دې تشریف فرما دي تاسو سره تفصیلی خبرې کوي ما تم مخ کې سفر دې دوتم دې بیا زبا خوازان پر رسوم خامخا لیکن بیا در له اوزل مبارکی در کوم الله دې درته مبارک امين وای بیا خصوصا د مشران چې دې نو دې ته ډېر مبارکي ورکو
ډېره مبارکي ورکوم قسم د سترګو کې مې اوښکې راشي ډېره مبارکي ورکوم چې الله په نن دور کې مونږ او تاسو قرآن له راولي چې دا د الله فضل نه بل څه شی نشي کېدی په دې ډېرې خوشحالۍ وکړئ ټوله محله پې خوشحالي وکړئ عزیزانو یو خبره درته کوم یو د علماو قدر کوئ د مدرسو قدر کوئ یو د ختم نبوت کار په ځان لازم وګڼئ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملګرتیا کوي ان شاء الله زه یقینا ویل شم چې دا درې سيزونه به مونږ کې وي الله به مونږ جنت ته بوزي ان شاء الله تعالی دا وعده را سره کول شي چې د علماو قدر وکوي ان شاء الله مدرسو قدر بم کوي او د ختم نبوت د کار د پاره بم هر وخت کفن په سر تړلی ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين